السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیرہ خطبه کې ما د منځونو د اهمیت او د هغوی د ادایګۍ طرف ته پام ګرځولی و. د ډېرو خلکو ما ته ذاتي خطونه راغلي دي دې خوا پام ګرځولو لپاره او په خپلو ناراستو باندې هغوی د شرمندګۍ اظهار کړی دی. ډېرو ځایونو نه د جماعتي نظام او د ځلي تنظیمونو خطونه هم راغلي دي چې واقعي په دغه معاملې کې ناراستی شته. آینده نه دې طرف ته د توجه لپاره مضبوط پروګرامونه جوړول لګیا یو او دا هم چې انشاءالله آینده وخت پوره کوشش کوو چې ناراستی لرې شي. خدای پاک دې دوی ټولو له دې توفیق ورکړي او زموږ جماعتونه دې په حقیقت کې د آبادۍ ښه پوره نظارې وړاندې کوونکي دې وي، خو انتظامیې ته تل دا یاد ساتل پکار دي چې د هر کار د اعلی نتایج پیدا کولو لپاره شرط د مستقل مزاجي وي. په شروع کې خو موږ ډېر خلک داسې وي چې ډېر په جوش کار شروع کوي خو بیا څه موده پس ناراستی پیدا کېدل شروع شي. دا د انسان فطرت هم دی. په افرادو کې ناراستی پیدا کېدل دومره خطرناکې نتیجې نه پیدا کوي، اگر چې د فکر خبره دا هم ده، قابل فکر خبره دا هم ده، خو په نظام کې ناراستی پیدا کېدل خو انتهایی خطرناکه خبره وي. د افرادو د پام ګرځولو چې کوم نظام د کاغه ناراسته شي یا په خپل کار کې د دلچسپۍ د نه کېدو څرګندونه شروع کړي، نو بیا د افرادو د اصلاح کار ګران شي. کوم چې د یو فطري تقاضې د لاندې دا وکړي چې کومه یوه ناراستی پیدا شوې وي د هغې اصلاح کېدل بیا
ګران شي. نو ځینې تنظیمونه هم او جماعتي نظام هم خپل کار په خاص ډول هغه کار چې خدای پاک زموږ د پیدایش مقصد ګرځولی دی د هغې لپاره د داسې منصوبه بندي وکړي او داسې پروګرامونه دې جوړ کړي چې وخت سره د ناراسته او د کمزورۍ په ځای هره ورځ دې موږ د ترقۍ طرف ته بوځي. زموږ د عبادتونو ترقي به موږ له کامیابۍ راکوي. نو دا یو ډېر اهم څیز دی. ټول نظام ته دې باره کې د ډېر زیات د سنجیده کېدو ضرورت دی. لجنه معادلات هم دې لړ کې خپل کردار لوبول پکار دی. د ماشومانو د منځونو په کورونو کې نگراني کول او هغوی کې د منځونو عادت پیدا کول او د سړو او د هلکانو پام مسلسل د جوماتونو ته د تلو طرف ته ګرځول دا د ښځو کار دی. که ښځې خپل کردار لوبوي نو دا غیر معمولي تبدیلي پیدا کېدای شي. همدغه شان زه به دلته د هغو خلکو درستګي کول غواړم چې دا وایي چې موږ نه د منځونو باره کې څه پوښتنه مه کوئ او نه راته څه وایي ځکه چې دا زموږ او د خدای معامله ده. د ډېرو ښځو لخوا دا شکایت راځي چې که موږ د خپلو خاوندانو پام دې طرف ته وګرځو نو هغوی راسره په جنګ شي. نو داسې خلکو ته زه دا وایم، حضور فرمایي چې داسې خلکو ته زه دا وایم چې دا بېشکه د بنده او د خدای معامله ده، خو پام ګرځول او پوښتنه کول دا د جومات د نظام کار دی. دغه شان دا د ښځو هم کار دی بلکې د هغوی فرض دی. که دا صرف همدومره وی چې مرضي وي د چا خوښه وي چې که خوښه یې نو وکړم مونځ، که خوښه مې نه وي نو نه به کوم، یا دا چې د سهار مونځ وخت کې مونږ ډوب ویده یو او د ټوله ورځې ستوماني وي نو ځکه د شپې ډېر زیات خوب راځي نو ځکه به مونږ راپاڅوي نه. نو که دا په مرضي وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښځې او خاوند ته دا ارشاد نه وي فرمایلی چې څوک چې مانځه لپاره مخکې راپاڅي هغه پکار ده چې بل دی هم راپاڅي، او که هغه نه راپاڅي یا ناراستي ښیي نو د بو بیا اچولی شي. او ځینې ځایونو کې خو ډېره زیاته سخته تنبیه هغوی فرمایلې ده. تېره جمعه هم حضور فرمایي چې ځینې حدیثونه ما وړاندې کړي وو. نو دا سوچ غلط دی چې په داسې معامله کې مونږ آزاد یو، دا زموږ او د خدای معامله ده. کم نظام سره چې تاسو ځان تړی لګیایي، که هغه د جماعت جاج اخیستو لپاره د مونځونو د ادایګۍ باره کې تپوس کوي، نو په ځای د دې چې تاسو تنګ شئ او غوسه شئ مرسته کول پکار ده. او که یو انسان په خپله مونځونه کوي او بیا دنیا ته وایي او خلکو کې دا خبرې کوي او ډېر په فخر دا خبره کوي چې زه سره د جمعې مونځونه کوم، نو بیا دا بدي ده او غلطه خبره ده. بهرحال د مونځونو اهمیت په هر تن واضح کېدل پکار دی او دې لپاره ډېر په اهتمام د خدای او
د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق د عمل کوشش کول پکار دی. اوس دینه پس وزه د موضوع باره کې ځینې خبرې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ارشاداتو په حواله وړاندې کړم چې عموما د فقهي مسلو سره تعلق لري یا د کوم باره کې چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو احمدي پام ګرځولې دي چې هغه ته په دغو خبرو عمل کول پکار دی. عموما خلک دغو خبرو باره کې تپوسونه هم کوي، نو ځکه دا ضروري هم دی. د خدای پاک په فضل جماعت احمدیه کې د مسلمانانو د مختلفو فرقو نه خلک راځي او شاملېږي. ځینې خبرې چې کومې به هغوی مخکې کولې د جماعت احمدیه په عمل نه او موږ ته چې حضرت مسیح موعود علیه السلام کومې خبرې ښودلې دي او موږ چې حضرت مسیح موعود علیه السلام حکم او عدل منلی دي، نو څه چې بیا هغوی فرمایلي دي موږ به د هغې مطابق عمل کوو. او بیا چې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خبره د رفع یدین هم ده، یعنی موس کې په هر تکبیر او په هر حرکت لاسونه پورته کول او وګنو ته وړل. همدغو وړو وړو خبرو په مسلمانانو کې فرقه بندۍ پیدا کړې دي او همدا نه بلکې خبره جنګونو پورې رسېدلې ده. د کفر فتوی دوی په یو بل لګوي او که څوک د بلې فرقې د یو تن جنازه موکي نو د بل امام پسې نو مولیان دا و چې د قیامت شو. او دا صرف زړه خبره نه ده بلکې نن سبا هم همدا خبرې کېږي لګیا دي. تېرې ورځو کې د هندوستان نه یو خبر و چې د یوې فرقې خلکو د بلې فرقې د یو تن جنازه وکړه، نو فتوا راغله چې د دغو خلکو نکاح مات شو. بیا ټول کلی د ټول علاقې خلک راغونډ شو او یو هغه ملا له لاړ او یو قطار جوړ شوی و او د نوي سر نه د هغوی نکاحونه کېدلی کېږي. نو دغو خلکو مذهب نه یوه ټوکه جوړه کړې ده، د فتنې ذریعه جوړه کړې ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دغو ټولو جګړو ختمولو له راغلي وو، نو ځکه هغوی فرمایلي دي چې زه حکم او عدل یم ما ومنئ. او د داسې خبرو حل هم هغوی وړاندې کړی دی چې کوم معمولي فرقونه وو هغوی هغه جایز هم ګرځولي دي چې که څوک داسې وکړي نو ودې کړي نو کوي دی. نو د رفع یدین باره کې هم هغوی فرمایلي دي چې په دې کې څه حرج بیخي نه معلومیږي چې شته، که څوک کوي او که نه کوي. په حدیثونو کې د دواړو طریقو ذکر دی او د وهابیانو او د سنیانو د طریقې نه هم عمده نتیجه راوځي، ځکه چې یو خو رفع یدین کوي او یو نه کوي. نو داسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه وخت رفع یدین کول او بیا وروسته هغوی پرېښودل، عمل باقي پاتې نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که په یو وخت کې کړی دی او ځینې خلک دا مني نو ټیک ده، په دې کې د جګړې ساجت نشته. او هغوی عمل هم په هغې جاري ساتلی دی چې په کم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات عمل کړی دی. دې باره کې یو روایت هم میلاویږي. حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب هغوی لیکي چې حافظ نور محمد صاحب د فیض الله چک ساکن ما ته د تحریک په ذریعه بیان کړي دي چې یو ځل موږ حضرت مسیح موعود علیه السلام نه دا مسله تپوس وکړه چې حضور د امام پسې فاتحه ویل او رفع یدین او د امین باره کې ستاسو څه حکم دی؟ نو وفرمایل چې دا طریقه د حدیثونو نه ثابته ده او ضرور کول پکار ده.
حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې اکثر عرض کوي چې د امام پسې فاتحه ویلو والا چې کومه خبره ده نو دا د حضرت صاحب نه متواتر ثابته ده. یعنی امام پسې چې کله د جمع مونځ روان وي نو سورة الفاتحه ویل پکار ده. خو د رفع یدین او د امین بالجهر والا چې کومه خبره ده نو هغې باره کې څه دا نه ګڼم چې حضرت صاحب به داسې فرمایلي، ځکه چې که حضور دا ضروري ګڼلی نو لازمه وه چې پخپله بیا هم همیشه په دې باندې عمل کولی. خو د حضور دوامي عمل د دې باره کې ثابت نه دی، یعنې باقاعدګۍ سره هغوی په دې باندې عمل نه دی کړی، بلکې د حضور عام عمل هم د دې خلاف و. هغوی لیکي چې زه دا ګڼم چې کله چې حافظ صاحب د حضور نه دا پوښتنه کړې وه نو چونکې په سوال کې ډېرې خبرې وې نو حضور جواب صرف د لومړۍ خبرې جواب ورکولو په وخت صرف لومړۍ خبره د نظر وړاندې ساتلې وه، جواب یې ورکړی و. یعنې د حضور په جواب کې صرف د امام پسې د فاتحه ویلو خبره ده. او بیا د دې تصدیق مخکې د یو بل روایت نقل کېږي چې سورة الفاتحه ویل خو ټیک ده خو باقي نه. صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې ما ته میا عبدالله صاحب سنوري بیان کړی دي چې په شروع کې زه سخت غیر مقلد وم او رفع یدین او د امین بالجهر ډېر پابند وم، یعنې په اوچت اواز کې د امین ویلو. او د حضرت صاحب سره ملاقات نه پس ما دا طریقه ډېره مودې پورې جاري ساتلې وه او ډېرې مودې پس یو ځل ما هغوی پسې لمونځ کولو د حضرت مسیح اسلام پسې. نو د لمونځ نه پس هغوی ما ته په خندا کې راته وفرمیل چې میا عبدالله اوس خو په دغه سنت ډېر عمل وشو او اشاره د رفع یدین طرف ته وه، یعنې په هر تکبیر باندې لاس پورته کولو طرف ته. میا عبدالله صاحب وایي چې د هغې ورځې راسه ما رفع یدین کول پرېښوده بلکې بالجهر امین ویل مې پرېښوده. او هغوی بیانوي چې ما هېڅ چېرې هم حضرت صاحب نه ولیدلي چې هغوی رفع یدین کوي یا بالجهر امین وایي، او نه چېرې ما هغوی بسم الله بالجهر ویلو باندې چېرته اورېدلي وو. مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې اکثر عرض کوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام طریقه هم هغه وه چې کومه میا عبدالله صاحب بیانه کړې ده. خو موږ احمدیانو کې د حضرت صاحب په زمانه کې هم یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې هم او د هغوی نه پس هم تر ننه دا طریقه ده چې په دغو خبرو کې په یو بل باندې څوک ګرفت نه کوي. ځینې خلک بالجهر امین وایي او ځینې نه وایي، ځینې یې رفع یدین کوي او ځینې نه کوي. او حضور فرمایي چې اوس خو بالکل نه کېږي، سوای د هغو خلکو نه چې ځینې چې بیخي نوي راغلي دي او د دې عادت لري او هغوی هم بیا ورو ورو دا پرېږدي. بیا هغوی فرمایي چې ځینې بالجهر بسم الله وایي او اکثر نه وایي. او حضرت صاحب به فرمایل چې دا ټولې طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي، خو په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کثرت عمل کړی دی هغه هماغه طریقه ده چې کوم باندې د حضرت صاحب عمل ویني د حضرت مسیح موعود علیه السلام. بیا یو سوال کېږي چې په لمونځ کې انسان لمونځ ته چې ولاړ وي نو لاسونه به چېرته تړي. حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې ما ته مولوي سید محمد سرور شاه صاحب بیان کړل چې یو ځل حضرت خلیفة المسیح اول له ده چا خط رالو چې ځینې خلک د نوم نه لاندې لاس تړي او ځینې منځ کې لاس تړي او ځینې ډېر زیات بره لاس تړي. نو دې باره کې د حضرت خلیفة المسیح اول له یو خط راغلی و چې انسان چې لمونځ له ودرېږي نیت وکړي نو هغه وخت لاسونه به څنګه تړي. خط راغلی و چې آیا په لمونځ کې د نوم نه بره د لاس تړلو باره کې صحیح حدیث هم ملاویږي. حضرت مولوي صاحب دا خط د حضرت صاحب مخې ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام مخې ته وړاندې کړو او عرض یې وکړو چې دې باره کې چې کوم حدیثونه ملاویږي هغه د جرح نه خالي نه دي،
یعنی په هغوی باندې بحث شوی دی، څوک ورته صحیح وي او څوک ورته غلط وي. حضرت صاحب وفرمایل چې مولوي صاحب تاسو ولټوئ ضرور به درته ملاو شي، ځکه چې باوجود له دې حضرت مسیح اسلام دلته ځان باره کې فرمایي چې باوجود له دې چې شروع راسي زمون غیر چاپیره ټول حنفیان وو، خو د نوم نه لاندې لاسونه تړل مای چلم نو خوښ کړی. ځان باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې هیڅ هم زما دا خوښ نه چې د نوم نه لاندې لاسونه وتړم، بلکې همیشه زما د طبیعت میلان د نوم نه بره د لاسونو تړلو طرف ته پاتې شوی دی. او حضور فرمایي مسیح اسلام فرمایي چې ما ډېر ځل دا تجربه کړې ده چې د کومې خبرې طرف ته زما د طبیعت میلان وي هغه په لټون حدیث کې ضرور راوځي. که مخکې نه که زه خبر نم یم، نو هغوی حضرت المسیح ولته وفرمایل چې تاسو ولټوئ ضرور مې درته ملاو شي، ځکه چې زما میلان عموما بلیدلی دي چې کم طرف ته وي، نو حدیثونه هغه باره کې ملاو شي. مولوي سرور شاه صاحب بیانوي چې په دې باندې زه مولوي صاحب لاړه او نیمه ګنټه به هم نه وه تېره چې هغوی ډېر خوشحاله لاس کې یو کتاب نیولې راغله او حضرت صاحب له خبر ورکړو چې حضور حدیث ملاو شو او حدیث همداسې دی چې علی شرط الشیخین دی، یعنی په دې باندې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر د دواړو ساعت دی، هیڅ جرا پې نشته، هیڅ باس پې نه دی شوی. نو بیا وایي چې دا هم د حضور د ارشاد برکت دی چې دا حدیث ملاو شو چې د نوم نه بره لاس تړلو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل زیات و. حضرت حاجی غلام احمد صاحب روایت کوي چې یو تن دا پوښتنه وکړه چې په مونځ کې لاسونه چېرته تړل پکار دي. ځینې خلک په باریکو کې پرېوځي هماغسې ځونیسي او کښېني. یو ځای کې هغوی دا بحث فرمایلی دی، هدایت یې فرمایلی چې ولټوئ ضرور به ملاو شي، ځکه چې زما میلان د نوم نه بره د لاس تړلو طرف ته دی. او بل ځای کې چې یو بل تن راغلو دا پوښتنه وکړه، نو هلته اصلاح مطلوبه وه، نو ځکه هغوی جواب ورکړو چې ظاهري آداب هم ضروري دي. ټیک ده، ظاهري آداب پکار دي، په مونځ کې ضروري وي، خو په مونځ کې زیات پام هغوی فرمایي چې د خدای پاک طرف ته ساتل پکار دی. دا څیزونه هم ټیک ده چې پکار دي، خو خپل پام د خدای پاک طرف ته ساتي چې کوم بنیادی مقصد دی. بیا په اتحیاتو کې د ګوته اوچتولو باره کې یو ځل پوښتنه وشوه. یو تن پوښتنه وکړه چې د اتحیاتو په وخت کې چې کوم د سبابې ګوته ده دا ولې اوچتوي؟ نو هغوی ورته وفرمایل چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو چې کنځلې کولې نو دا ګوته به اوچتوله، نو ځکه دې ته سبابه وایي، یعنې هغه ګوته چې د کنځلو لپاره اوچتېږي. خدای پاک د عربو اصلاح وفرمایل او هغه عادت یې ورله ختم کړو. دا یې وفرمایل چې کله چې خدای ته واحد لا شریک وایي نو هغه وخت دا ګوته اوچتوي چې دې نه هغه الزام لرې شي، یعنې هغه غلطه نام هم چې پېښه ده چې هغه ګوته چې کنځلو دپاره اوچتېږي دا دې دا پاتې نه شي، بلکې دا د شهادت ګوته شي. همداسې د هغوی فرمایي چې د عرب خلکو به 15 وخته شراب څښل، نو ځکه یې د هغې په وجه د هغې په عوض 15 وخته مونځ ایښودلی شوی دی. بیا په رکوع په سجدې کې د قرآن دعاګانې کولو باره کې چې پوښتنه وشوه، مولوي عبدالقادر صاحب لودیاني پوښتنه وکړه چې په رکوع په سجود کې د قرآني آیتونو یا د دعاګانو ویل څنګه وي؟ هغوی وفرمایل مسیح اسلام وفرمایل چې سجده او رکوع د فروتنۍ وخت وي، د عاجزۍ وخت وي او د خدای پاک کلام عظمت غواړي. او دې نه علاوه په حدیثونو نه هم چېرته ثابته نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رکوع یا په سجدو کې چیرې د قرآن دعاګانې ویلې وي.
حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب دې باره کې فرمایي چې ما ته میاں خیر الدین صاحب سکوانی د تحریر په ذریعه بیان کړی دی چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې په مونځ کې دعا ډېره کول پکار ده او دا هم وفرمایل چې خپلې ژبې کې دعا کول پکار ده خو څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو هغه الفاظو کې ویل پکار دي مثلا په رکوع کې سبحان ربی العظیم او په سجده کې سبحان ربی الاعلی وغیرہ دا ویلو نه پس بېشکه په خپله ژبه کې دعا دې وکړی شي او دا هم فرمایل چې په رکوع او د سجدې په حالت کې د قرآن دعاګانې دي د قرآن دعاګانې نه دي کول پکار ځکه چې قرآن د خدای پاک کلام دی او اعلی شان لري او د رکوع د سجدې حالت د تذلل حالت وي نو ځکه د خدای پاک د کلام احترام کول پکار دی د حضرت دکتر مسیح ثانی نه یو ځل چا پوښتنه وکړه چې په سجدې کې د قرآن دعاګانې ویل ولې ناجایز دي حالانکه سجده انتهایی د تذلل مقام دی یعنی د عاجزۍ مقام دی د انتهایی تذلل مقام نو په دې کې خو ویل پکار دی چې قبول شي نو هغوی ورته جواب ورکول او فرمایل چې زما خو کېدم دا پاتې شوی دی چې په سجدې کې د قرآن دعاګانې ویل جایز دي خو وروسته بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام یوه داسې حواله ملاوه شوه چې پکې هغوی د سجدې په حال کې د قرآن دعاګانې ویل ناجایز ګرځولي دي همدغه شان مسند احمد بن حنبل کې هم د دغه مضمون یو حدیث ملاو شوی دی هغوی فرمایي چې که زما د دې خلاف که دا خبره نه وي ملاوي شوې نو بیا هم چې کوم دا دلیل ورکړی شوی دی سوال کې چې د تذلل حالت کې ویل پکار دی نو دا دلیل به ما معقول نه ګرځولی چې سجده چې انتهایی د تذلل مقام دی نو د قرآن دعاګانې د سجدې په حال کې ویل پکار دی چې جایز وي داسې دلیل نه دی بیا وی فرمایي چې د امام مالک عقیده وه چې د دریاب هر څیز د اوبو هر څیز حلال وي یو تن هغوی له راغله ورته وی چې په دریاب کې خو بد ځناور هم وي نو د هغه خوړل به جایز وي نو امام مالک ورته وفرمایل چې د اوبو هر څیز خوړل جایز دي خو بد ځناور حرام دی هغه بار بار همدا پوښتنه وکړه هغوی ورته همدا وفرمایل چې دغه سوال زه همدا جواب ورکولی شم چې د اوبو هر څیز حلال دی خو بد ځناور حرام دی حضرت مسیح ثانی فرمایي چې زه هم دا جواب ورکوم چې سجده بېشکه د تذلل مقام دی او د قرآن دعاګانې د سجدې په حال کې نه دی ویل پکار دعا انسان ښکته طرف ته راولي او قرآن انسان د بلندۍ طرف ته بوځي نو ځکه د قرآن دعاګانې د سجدې په حالت کې غوښتل ناجایز دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسیح موعود علیه السلام چې یوه خبره ملاوه شي نو بیا د هغې خلاف طریق خپلول سمه خبره نه ده که هغه زموږ عقل کې نم راځي نو بیا موږ خو به عمل کوو د دې کم چې حکم وي د هغې مطابق ځینې خلک په رکوع کې شامل شي نو پوښتنه کوي چې رکعت وشو که نه نو عموما خو هر تن خبر دی د وړوکوالي داسې ورته ویلي کېږي چې که څوک په چا ناوخته شي په لمونځ کې د شاملېدو کې او په رکوع کې هغه شامل شي نو د هغې به رکعت شوی وي نو د دې خبرې ذکر راغلو چې کم تن چې په جمع کې په رکوع کې راشي او شامل شي نو د هغې رکعت وشي او که نه نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د نورو مولیانو رایې تپوس وکړه چې کوم عالمان هلته ناست وو او د مختلفو اسلامي فرقو مذاهب چې کوم دي د دې باره کې هغې څه بیان دی د هغوی هغه یې معلومه کړه او آخر بیا حضرت صاحب فیصله ورکړه ویې فرمایل چې زما مذهب همدا دی چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب چې که امام پسې انسان ولاړ وي که یوازې لمونځ کوي په هر حال کې هغه ته پکار ده چې سورة الفاتحه دې وایي خو ورو ورو دې وایي چې مقتدي دې واوري او دا او خپل دې هم وایي
هر آیت دی امام باره کې هدایت ورکړي لګیا دي چې هر آیت نه پس ته د امام دومره ودرېږي چې مقتدي دی هم هغه آیت ووایي. بهرحال مقتدي ته دا موقع ورکول پکار چې هغه د واوري او خپل د وي. د سورة فاتحه ول ضروري دي ځکه چې هغه مول کتاب د حکم ته چې د کوشش نه باوجود موز کې شامل دو لپاره چې کوم کوشش کوي هغه نه باوجود که هغه رکوع کې راشي ولاو شي هغه مخکې د کوشش نه باوجود رانشي نو دغه رکعت بیا شوي وي هغه پکې سورة فاتحه نه ویلي ځکه چې په حدیث شریف کې راغلي دي چې چا چې رکوع بیا مونږ دغه رکعت شوي وي. د مسلو دو طبقات وي د دو طبقاتو مسلې وي. یو ځای کې خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او تاکید کړی دی چې په موږ کې سورة فاتحه ضرور وایي هغه ام الکتاب ده او اصل موضوع هغه دی حکم ته چې د کوشش نه باوجود او د خپل اخوان د تعالی کولو نه باوجود هم په رکوع کې راشي جمع کې شامل شي نو چې د دین بنیاد په اسانه او په نرمۍ دی او بل تا حکم هم دی چې اسانی او نرمي په کار ده په دین کې نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رکعت وشي او د سورة فاتحه ذکر نشته خو نا وخت را رسیدلې دی نو بیا په رخصت باندې به عمل کوي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زما زړه خدای پاک داسې جوړ کړی دی چې په ناجایزه کار کې ما ته قبض شي زړه مې بند شي ورته زړه مې نه غواړي چې ویې کړم او دا خبره صفا ده چې کله مونځ کې یو تن درې برخې بیا موندې او یو برخه داسې مجبوره له کبله ورته ترلاسه نه شوه په وخت نو حرج پکې څه دی چې انسان دې په رخصت باندې عمل وکړي او چې کوم تن له کسته ناراستي کوي او په جمع کې د شاملېدو کې په ناوخته کېږي له کسته نو دا خو مونځ فاسد دی. بیا د سورة فاتحه باره کې نور دا هم چې هغه امام په سیوال په کار د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې مولوي شیر علي صاحب ماته بیان کړی دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر په سختۍ په دې خبره زور ورکولو چې مقتدي ته په کار ده چې امام پسې دی سورة فاتحه وایي. ورسره دا هم به فرمایل چې دې نه باوجود چې سورة فاتحه زه ضروري ګڼم زه دا نه وایم چې کوم تن سورة فاتحه نه وایي د هغه به مونځ نه کېږي ځکه چې ډېر زبرګان او اولیاء الله داسې تېر شوي دي چې هغوی به د سورة فاتحه تلاوت ضروري نه ګڼلو نو زه د هغوی مونځونه ضایع شوي نشم ګڼلی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وایي چې خاکسار عرض کوي چې د حنفیانو عقیده ده چې امام پسې مقتدي ته پکار ده چې خاموشه دی ولاړ وي د هغه تلاوت دی اوري او په خپله ورته هېڅ نه دي ویل پکار او د اهل حدیث دا عقیده ده چې مقتدي له امام پسې پکار ده چې هغه د سورة فاتحه وایي ضروري ده ور لپاره او حضرت صاحب په دغه مسلې کې د اهل حدیث تایید کوي خو باوجود د دغه عقیدې هغوی د غالي اهل حدیث په شان دا به نه فرمایل چې کوم تن سورة فاتحه نه وایي د هغه مونځ نه کېږي. منشي رستم علي صاحب یوه پوښتنه کړې وه د هغې په جواب کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په خط کې ورته لیکلي چې د مقتدي مونځ د سورة فاتحه نه بغیر وشي خو افضلیت په سورة فاتحه ویلو کې دی او که څوک امام دی چې هغه زر زر وایي نو مقتدي که یو آیت ویلی شي که دوه آیتونه چې ورته میسر وي هغه دی ورو ورو وایي او که امام یعنې که امام زر زر وی لګیا دی نو چې وروسته ورپسې څوک ولاړ دي نو هغوی د یو دوه آیتونو څخه چې ویلی شي هغه دی وایي خو داسې چې هغه دی د امام قرأت اورېدو کې څه خنډ جوړ نه کړي یعنې دا دومره اوچت دی نه وایي چې د امام خبره دی ونه شي بیا وایي او که نشي ویلی مجبوري ده نو د امام تلاوت خو بهرحال اورئ او مونځ خو وشي خو د افضلیت په درجه به نه وي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې میاں خیرالدین صاحب سکواني د تحریر په ذریعه ماته بیان کړي دي چې یو ځل ما د
حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې د امام پسې د فاتحه ویلو باره کې پوښتنه وکړه. نو هغوی وفرمایل چې د امام پسې د الحمد قرات بهتره دی. او ما ورته عرض وکړه چې که ونه ویلی شي نو لمونځ به وشي او که نه. نو فرمایي چې لمونځ خو به وشي، خو افضله خبره همدا ده چې امام پسې د الحمد ویلي کېږي. او دا هم وي چې که دې نه بغیر لمونځ نه کېدی نو په حنفي مذهب کې ډېر لوی صالحان خلک تېر شوي دي. هغوی به څنګه صالحان وي؟ ډېر زبرګان تېر شوي دي چې هغوی به دا نه ویل، قایل نه وو د دې خبرې. لمونځ خو په دواړو طریقو وشي، فرق صرف د افضلیت دی. همداسې امین بسر ته یعنې په رو اواز کې امین ویلو ته، په امین بالجهر یعنې په اوچت اواز کې امین ویلو باندې ترجیح ورکړی کېده. پیر سراج الحق روایت کوي چې حضرت مولوي عبدالکریم صاحب مرحوم یو ځل فرمایل چې یو تن په سالکوټ یا دغه خوشا کې د یوې علاقې اوسېدونکي وو او هره ورځ به موږ هغوی ته امام پسې په لمونځ کې د الحمد ویلو باره کې به ډېر دلیلونه ورکول، خو هغه به نه منله او امام پسې به الحمد نه ویل او همداسې به موږ سره لمونځ کولو. یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې هغه راغلو قادیان ته، همداسې قسمه خبرې کېدې. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې په لمونځ کې الحمد شریف امام پسې ویل پکار دی او هیڅ دلیل د قرآن یا د حدیث نه بیان نه کو. نو هغه ته چې دومره خبره واورېده نو هغې نه پس هغه د امام پسې په لمونځ کې الحمد شریف ویل شروع کړو، هېڅ حجت یې ونه کړ. یو تن پوښتنه وکړه چې کوم تن چې په لمونځ کې الحمد د امام پسې ونه وایي نو د هغه لمونځ کېږي یا نه کېږي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې دا پوښتنه داسې نه ده کول پکار چې لمونځ کېږي یا که نه کېږي. تپوس دا کول پکار دی چې په لمونځ کې امام پسې الحمد ویل پکار دی که نه. او حضور فرمایي چې مسیح اسلام فرمایي چې زه وایم چې ضرور ویل پکار دی. د لمونځ کېدل یا نه کېدل دا خو خدای ته معلومه ده. حنفیان نه وي او بزرګاو اولیا د حنفي طریقې پابند وو او امام پسې به الحمد نه ویله. نو که د هغوی لمونځونه نه کېده نو هغوی اولیاء الله څنګه شو؟ او مسیح اسلام فرمایي چې امام اعظم سره یو قسم زما مناسبت دی، امام ابو حنیفه سره، او د هغوی زه ډېر ادب کوم. نو زه دا فتوه نشم ورکولی چې لمونځ نه کېږي. په هغه زمانې کې ټول حدیثونه نه وو مدونه مرتب شوي او دا چې کوم راز دی دا هغه وخت نه معلومه شوې ټولو ته، ځکه هغوی معذوره وو. اوس چې دا مسله حل شوه نو که اوس څوک نه وایي نو بېشکه د هغه لمونځ به د قبولیت درجې ته نه رسي. او زه به بار بار د دغه سوال په جواب کې هم دا وایم چې امام پسې الحمد په لمونځ کې ویل پکار دی. او یو ورځ ما تپوس وکړو حضرت مسیح موعود علیه السلام نه چې حضور الحمد په کومه موقع ویل پکار دی. نو هغوی فرمایي چې چېرته موقع ترلاسه شي ویل پکار دی. ما ورته عرض وکړو چې امام چې کله خاموشه وي نو ویې فرمایي چې چېرته چې موقع وي نو ضرور ویل پکار دی. د لمونځونو ترتیب باره کې ځینې وخت جمع شي، لمونځونه د ماسپښین او د مازدیګر یا د ماښام او د ماسخوتن، او وروسته چې کوم خلک راځي هغوی سم خبر نه وي. نو حضرت مسیح ثاني فرمایي چې ما پخپله د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه اورېدلي دي چې که امام د مازدیګر لمونځ جمع ورکوي لګیایي او داسې تن جومات ته راشي چې چا لا د ماسپښین لمونځ نه یې کړي یا د ماسخوتن لمونځ کېږي لګیایي او داسې تن جومات ته راشي چې لا یې د ماښام لمونځ نه یې کړي، نو هغه ته پکار چې مخکې د ماسپښین لمونځ بیا لوکي او بیا د امام سره شامل شي، یا د ماښام لمونځ د مخکې بیا لوکي او بیا د امام سره شامل شي. د لمونځونه جمع کولو په صورت کې که یو تن وروسته راغلی د جومات ته داسې وخت کې چې لمونځ کېږي لګیایي نو د هغې متعلق هم حضرت مسیح موعود علیه السلام همدا فتوه ورکړې ده چې که هغه خبر شي چې امام د مازدیګر لمونځ جمع ورکوي لګیایی دی نو هغه ته پکار چې مخکې د ماسپښین لمونځ بیا وکړي او بیا د امام سره شامل شي. همداسې که هغه خبر شي چې امام د
ماسخوتن مونځ ورکوي لګیا دی نو هغه د مخکې د ماښام مونځ بیا لوکي او بیا د امام سره شامل شي. خو که هغه ته معلومه نه شي چې دا کم مونځ کېږي لګیا دی نو هغه د جومات سره بیا شامل شي. نو په داسې صورت کې چې کم د امام مونځ وي نو هغه مونځ به د هغه شي او بیا د وروسته هغه خپل هغه بیا مونځ دی وکړي. که مثلا که د ماسخوتن مونځ کېږي لګیا دی او داسې تن جومات ته راغلو چې چا لا د ماښام مونځ نه دی کړی نو که هغه خبر شو چې دا د ماسخوتن مونځ دی نو هغه د مخکې د ماښام مونځ مخکې بیا لوکي او بیا د امام سره شامل شي. خو که هغه ته معلومه نه شي چې دا کم مونځ کېږي لګیا دی نو هغه د امام سره شامل شي او داسې صورت کې به د هغه د ماسخوتن مونځ وشي او د ماښام مونځ به هغه وروسته وکړي. همدا صورت د مازدیګر د مونځ باره کې هم دی. نو په دغه موقع وکړی شي چې د مازدیګر نه پس خو مونځ جایز نه وي نو که د علم نه کېدو په صورت کې هغه د مازدیګر په مونځ کې شامل شو نو د هغه نه پس به هغه د ماسپښین مونځ څنګه به هغه لپاره دا جایز وي. نو هغوی فرمایي چې دا خو سمه خبره ده چې د قانون په طور د مازدیګر مونځ نه پس بل څه مونځ جایز نه دی. خو دې مطلب دا خو نه دی چې که د اتفاقي حادثې په طور څه داسې واقع وشي نو بیا هم هغه وروسته د ماسپښین مونځ نشي کولی. په داسې صورت کې هغه لپاره د ماسپښین مونځ د مازدیګر مونځ نه پس جایز به وي. او که علم وي که معلومه وي ورته نو بیا جایزه نه ده. خو که معلومه ورته نه وي نو بیا د مازدیګر نه پس هغه د ماسپښین مونځ کولی شي. هغوی فرمایي چې ما په خپله حضرت مسیح موعود علیه السلام نه دا مسله اورېدلې ده او یو ځل نه 2 ځله مې ترې اورېدلې ده او ما ته یاد دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام نه چې دوباره د دې باره کې پوښتنه وکړل شو نو هغوی فرمایلي وو چې ما د دې متعلق وضاحت کړی دی چې د مونځ ترتیب ضروري څیز دی. خو که چاته معلومه نه شي چې امام کم یو مونځ جمع ورکوي لګیا دی د مازدیګر مونځ کوي لګیا دی یا د ماسخوتن نو هغه د امام سره شامل شي او چې کم د امام مونځ وي هغه هم د هغه مونځ هم شي او بیا وروسته به د هغه خپل هغه لومبی مونځ وکړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام طریقه دا وه چې هغې به سنتونه په کور کې کول مخکې هم او وروسته هم. شیخ یعقوب علیه صاحب عرفاني لیکي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام طریقه د شروع راستې هم دا وه چې هغې به سنتونه او نفلونه په کور کې کول او فرض مونځ به جماعت سره جمع سره په جومات کې به کول او دا التزام د هغوی تر اخره پورې و. او خو کله کله به چې هغوی د فرض مونځ نه پس وکتل چې ځینې خلک چې وروسته راغلي دي جومات کې شامل شوي دي هغوی له جمع کې شامل شوي دي هغوی لا مونځ ختم کړی نه دی او لاره نشته نو هغوی به په جومات کې به سنتونه وکړل. یا کله کله به هغوی چې کله په جومات کې به د مونځ نه پس ناست وو نو سنتونه به بیا هغوی هم په جومات کې وکړه. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام چونکې دا عام عادت و نو په یوه زمانې کې ځینې طالب علمانو د خپلې کمکلۍ نه دا وګڼل چې شاید سنتونه ډېر ضروري نه دي ځکه چې هغوی چېرته مسیح اسلام نه و لیدلي چې هغوی د مونځ نه مخکې یا وروسته سنتونه کوي. نو په دې یو ځل حضرت عبدالمسیح اول رضی الله تعالی عنه قرآن درس ورکولو نو ویې فرمایل چې د حضرت صاحب عادت دا و چې هغوی به فرض کولو نه پس فوراً کور ته لاړل او هغوی ځان باره کوي چې زه هم اکثر همداسې کوم. نو د دې په وجه ځینې کمکله ماشومانو دا عادت جوړ کړی دی چې هغوی فرض کولو نه پس فوراً د جومات نه لاړ شي او زموږ خیال دا دی چې هغوی د سنتونو د کولو نه محرومه پاتې شي. حضور فرمایي چې زه هم ګورم چې ځینې وخت همداسې کېږي نو هغوی ته یاد ساتل پکار دی چې حضرت صاحب مسیح موعود علیه السلام به چې کور ته لاړل نو ټول مخکې به هغوی سنتونه کول او داسې زه هم کوم. بیا هغوی تپوس وکړو چې څوک شته چې د حضرت صاحب د دغه عمل باره کې ګواهي ورکړي. نو په دې حضرت صاحبزاده مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب چې د عادت مطابق په درس کې ناست وو هغوی ودرېدو په اوچت اواز کې دا وایي چې بېشکه د حضرت صاحب عادت همیشه هم دا و چې هغوی به د جومات د تلو نه مخکې په کور کې به سنتونه کول او به هر جومات کې به چې فرضونه وشو نو بیا به کور ته راغله او فوراً به هغوی سنتونه کولو ته ودرېده
او سنتونه کولو نه پس به هغوی بل څه کار کولو. او د هغوی نه پس حضرت صاحبزاده میرزا بشیر احمد صاحب هم همدا ګواهي ورکړه. او د هغوی نه پس حضرت میر ناصر نواب او د هغوی نه پس صاحبزاده میر محمد اسحاق صاحب هم بیا د مسیح موعود علیه السلام زوړ خادم پخوانی خادم حافظ حامد علي صاحب هم د خپل د عیني شهادت اظهار وکړو. بیا دې باره کې پوښتنه وشوه چې امامت د پیشې په طور خپلول پکار دی او که نه. ځینې مولیان ځینې ځایونو کې امامت کوي ځکه چې هغوی ته د دې پیسې میلاوي شي. نو فرمایي چې څوک چې د امامت منصب لري که د هغوی اقتدا وکړی شي نو د هغوی په مونځ کېدو کې زه شک لرم ځکه چې په اعلانیه طور ثابتېږي چې هغوی د امامت پیشه خپله کړې ده. هغوی 15 وخته مونځ نه کوي بلکې یو دوکان دی چې په دغه وختونو کې زیو پرانیزي او په دغه دوکان د هغوی او د هغوی د عیال ګزاره ده. نو د دغه پیشې چې کوم د ازل او د نسب حالت دی نو هغه تر مقدمو پورې هغه خبره ورسي او د مولیان د امامت ډیګري کولو لپاره پیلونه یو پسې بل پیلونه کوي او د امامت نه دی دا خو د حرام خورۍ یوه مکروه طریقه ده. مقدمې بازی کېږي چې زه به امام جوړېږم د دا غازي او بیا په دې باندې تر اوږدې مودې جګړې وي. اوس هم دا کېږي. او بیا د پېښور چې کوم امامان دي هغوی پسې مونځ کېږي که نه. مونځ کول سمه خبره ده او که نه. هغوی فرمایل دې باره کې چې زما خیال دی چې کوم خلک د پیشې په طور امامت کوي هغوی پسې مونځ کول سمه خبره نه ده. هغوی د زیارت د روټو یا د تنخوا په خیال مونځ ورکوي جمع ورکوي او که ورته میلاو نه شي نو پرېږدی دي. که معاش د په نیک نیت ترلاسه کړی شي نو دا عبادت دی. او یو تن چې یو کار سره موافقت وکړي او په ښه لاره خپله کړي نو تکلیف ورته نه کېږي اسانه شي ورته. بیا چې کوم خلک د مسیح موعود علیه السلام مکفرین دي او مکذبین دي نو هغوی پسې مونځ کول او مسیح اسلام فرمایي چې بیخي غلطه خبره ده او دا حرام دي. هغوی فرمایي چې تکفیر کوونکي او د تکذیب لاره خپلوونکي هغه خلک دي هغه قام دی چې هلاک شوي دي. نو ځکه هغوی د دې لایق نه دي چې زما د جومات څوک تن دی هغې پسې مونځ وکړي. آیا ژوندي خلک مړو پسې مونځ کولی شي؟ نو یاد لري لکه څنګه چې خدای پاک هغوی فرمایي چې زه خبر کړی یم چې په تاسو حرام دي او قطعي حرام دي چې د مکفرینو د مکذبینو یا د کم خلک چې متردد دي هغوی پسې مونځ وکړي. بلکې پکار دا چې ستاسو د امام هماغه چې کوم ستاسو کې د یو تن وي. دغه خبرې طرف ته د بخاري د حدیث په یو اړخ اشاره کوي چې امام حکم منکم. او بیا پردو پسې اغیارو پسې مونځ چې جایز نه دی. د دې وجه څه ده فرمایي چې کوم خلک چې چا پوښتنه وکړه چې کوم خلک چې د مسیح اسلام مریدان نه دي هغوی پسې مونځ کولو نه هغوی خپل مریدان ولې منع کړي دي. مسیح اسلام فرمایي چې کوم خلکو تعدي کړې ده او بدزني کړې ده او دا سلسله چې خدای پاک قایمه کړې ده رد کړې ده او د دومره نشانونو پروا نه ده کړې او اسلام چې کوم مصیبتونه دي هغې نه بې پروا پراته دي دا خلکو د تقوا نه کار نه دی اخیستی. خدای پاک خپل پاک کلام کې فرمایي چې انما یتقبل الله من المتقین چې خدای پاک صرف د متقیانو خلکو مونځ قبلوي. نو ځکه دا ویل شوي دي چې داسې تن پسې مونځ مه کوئ چې خپل مونځ د قبولیت درجې ته نه رسي. 2 کسانو بیعت کړی و نو یو پوښتنه وکړه چې د غیر احمدیانو پسې مونځ جایز دی یا نه. نو هغوی فرمایل چې کوم خلک چې موږ ته کافران وي که موږ کافران نه یو نو کفر واپس هم په هغوی ځي. څوک چې مسلمان ته کافر وي یا په خپله کافر وي نو ځکه داسې خلکو پسې مونځ جایز نه دی. بیا چې د دوی ترمنځ کم خلک خاموشه دي ځینې وایي چې هغه خو خاصوي نه نو وایي چې کم خاموشه دی هغه په هغوی کې شامل دی. هغوی پسې هم مونځ جایز نه دی ځکه چې هغوی په زړه کې څه
مخالفانه مذهب لري ځکه موږ سره په ظاهر نه شاملېږي خبره نم کوي نو زړه کې دنه د دوی تردد شته او د مخالفت مذهب لري ځکه نه شاملېږي نو ځکه هغوی پسې هم جایز نه دی د خپل جومات د اغیارو پسې د مونځ نه کولو باره کې ذکر نو فرمایل چې صبر کوئ او د خپل جومات نه بغیر نورو پسې مونځ مه کوئ بهتري او نیکي په دې کې دا په دې کې ستاسو نصرت او عظیمه فتح ده او دا دغه جومات د ترقۍ موجب دی ګوري چې په دنیا کې چې خلک یو بل نه خپي نو 4 ورځې پورې خبرې هم نه کوي خپل دشمن سره او ستاسو دا خفه کېدل خو د خدای پاک لپاره دی که تاسو بیا هم دې سره ګډ یې دوی سره یو ځای شئ نو خدای پاک چې خاص نظر په تاسو لري هغه بیا نه لري پاک جومات چې کله لرې شي نو الله بیا ترقي بیا مومي خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د په اخلاص د دغه جومات خلق شو د هغه جومات د فرد جوړېدو د موږ له توفیق راکړي چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه غوښته په آخر کې دعا لپاره هم ویل غواړم د الجزایر د احمدیانو لپاره نوی جومات د اکثریت پکې د نومباینو دی خو ډېر مضبوط ایمان لري نن سبا د حکومت لخوا په ډېره سختي روانه ده بې وجه په مقدمې جوړېږي لګیا دي ځینې جیل ته لېږلي شوي دي الزام په دا دی چې دوی هم د داعش په شان دي نعوذ بالله لکه دا وخت که په یو ملک کې امن پسند او د ملک د قانون پابندي کوونکي خلک شته نه هم د جماعت احمدیه خلک دي خو هغوی چې بس الزامونه پرې لګول نو هغوی سره د ملاولو کوشش یې کړی دی پولیس ځینې وخت په ځینې کورونو کې ننوتې دي او د ښځو د بې پردګۍ کوشش یې کړی دی یو ښځه ته وایي چې خپله لوپټک وځکه هغې ورته وایي چې ما ووژنې خو زه به نه کوڅوم او نه به احمدیت پرېږدم چې کوم ججان دي هغوی هم بې انصافي کوي لګیا دي بلکې انتها یې کړی دی یو مودي ته یې وایي چې که ته انکار وکړې د احمدیت نه اوس به ته پرېږدم نو هغه ورته وایي چې که زه به مړ شم خو احمدیت به نه پرېږدم خپل ایمان به نه پرېږدم ځکه چې همدا صحیح اسلام دی چې کله نه زه اوس خبر شم نو هغه جج ورته وایي چې ښه که دا ده نو بیا اوس به زه تا ټول عمر لپاره په جیل کې ساتم او په جیل کې به ته مرې نو هغه ورته وایي چې ټیک دی چې څه کوې نو وکړه نو دا حالات دي نن سبا هلته خدای پاک د احمدیانو لپاره هلته اسانۍ پیدا کړي هغوی ته د هغوی قدمونه د مضبوط کړي او مخالفان د اسلام دشمنان د احمدیت دشمنان چې کوم حرکتونه کوي خدای پاک د هغوی شرونه په هغوی باندې الټه کړي او خدای پاک د هر احمدي دغو ظالمانو نه په خپل پناه کې وساتي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر